نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الله الرحمن الرحیم. یو کس تپوس کړو چې مهر فاطمی څومره، یعنی د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها په نکاح کې څومره مهر مقرر شوی. د جامع ترمذی روایت ته قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه ما علمت رسول الله صلی الله علیه وسلم نکح شیئا من نسائه ولا انکح شیئا من بناته على اکثر من 12 اوقیه. هذا حدیث حسن صحیح. د دې حدیث پرانا کې معلومه دا شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو د پاره او د خپلو لوریانو د پاره چې کله نکاح کېده د 12 اوقیو نه زیات مهر نه دی مقرر کړی او د 12 اوقیو مقدار 500 دراهم دی. معلومه دا شوه چې 500 دراهم دا د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها په نکاح کې مهر مقرر شو. همدغه ته مهر فاطمی ویل کیږي. اوس موجوده دور کې د 500 دراهم مقدار به څومره جوړیږي؟ نو فقهاو د دې حساب لګول دي موجوده دور کې د 10 ګرام فی توله په اعتبار سره د 500 دراهم مقدار 154 توله چاندی مقدار وزن جوړیږي. نو 154 توله چاندی مقدار وزن یا د دې رایج الوقت قیمت په نکاح کې مهر مقررول دې ته مهر فاطمی ویل کیږي. السلام.